از موږ کوشش هم دغه دی چې په معاشره کې موږ ترجمه قرآن تفسیر قرآن پیلاو کو عوام د ترجمه ولا قرآن ورکول پکار دي کنه دی ور پکار سات ټیم چې د منځ وکي لاس منټه وظیفه وکړه لاس منټه قرآن ترجمه تر وبس بهشکه یې ورکو وګوره لیکن په ترجمه وګوره په تفسیر باندې وګوره پر خلکو فتوا لګول تکا پیری قرآن دا وایي تقدیر وځي تکا پیری ته پلانای دا چې کوم دی دا ډیر غلط کار دی ترجمه ستا عالم نشه جوړېدلی هر سړی هر عالم لام تفسیر نشي کولای چې د عالم د مدرسې پاره غو د عالم تفسیر نشي کولای قرآن په ترجمه باندې صرف وایي نو تاسو د حق نه دی حاصل چې ته نور ته په ترجمه باندې وایي باید چې د دې بعد مرده ترجمه ولا قرآن راړو د تفسیر مختصره تفسیر راړو د آسان ترجمه قرآن د مفتي تقی عثماني صاحب دی دا په مساجد کې کیږي دا کورو ته راړو بسم الله الرحمن الرحیم ارته چې موږ کوم علمي مجلس کیږي موږ کوشش پیدا کوو چې تاسو خپل د دې علمي مجلس خلاصه بیان کو تیر هفته چې موږ په کوم دغه کړیو کوم علمي مجلس کړیو هغه چې ولو آیا عوام چې کوم دغه ترجمه قرآن وایي سکه نس ویلي عوام ته د اجازه چې هغه قرآن په ترجمه باندې وایي د دې څخه مخکې ته کتل دی ولو داسې تقریبا 2 هفته مخکې یو هفته قدر مخکې موږ په ماډل سکول کې په مچان سکول کې 200 تقریبا ترجمه قرآن د منصور فاونډیشن طرف څخه تقسیم کړو او موږ کوشش هم دغه دی چې په معاشره کې موږ ترجمه قرآن تفسیر قرآن پیلاو کو د نن سبا ځوانان چې کوم دي هغه د بدقسمتي دا چې د دین څخه لري دي موږ غواړو چې د ځوانان چې کوم دي د دین سره تعلق پیدا شي د دې لپاره موږ کوشش دا کوو چې ځوانان چې کوم دي هغه په ترجمه قرآن باندې امخته کو او دوی چې د ترجمه قرآن وګوري او موږ په مساجد کې چې کوم دی هغه د کوم اصول پاته سوي دي موږ په کورو کې د کوم اصول پاته سوي دي چې موږ صرف قرآن تر وظیفې پورې درولې دي په مسجد کې هم د کود ترجمه والا قرآن نشته او د کوم په کورو کې د ترجمه والا د تفسیر والا قرآن نشته په کار د دې چې موږ په مساجد کې په کورو کې د ترجمه والا د تفسیر قرآن دار کم پراته وي د دې لپاره کوشش موږ دا کوو چې ځوانان ته قرآن شریف نه ورکو اوله خبر دا شي چې عوام د ترجمه والا قرآن ورکول پکار دي کنه دی ور پکار چې چیر موږ شاته لاړ سو مخکې وګورو نو نبی عليه السلام په دور کې چې کوم مکه ولا په مکه کې سپداګر د مکه په آبادی کې او صرف ولس کسان دا شهور چې اغلیک پړ کولای سلو نور کسان چې ول اغه نور هغه صرف ته حفظي سکار اخستي په زراو شیرونه بيز دا ول نور لیک پړ نس کولای نو قرآن راغلی د خلکو د پاره دي چې هغه بالکل به علم خلکو په خبر نور په هیڅ نو خبر دغه د پاره را دي بلکې نبی عليه السلام په خپل لیک پړ نو نس کولای نیو زده نو دا ګورد د پاره چې کوم دی هغه قرآن را دی قرآن د عام خلکو د پاره غلي دی بلکې قرآن کته چې وګوري قرآن کې تقریبا په 14,800 آیات په دې ګورد کې کلی 1500 آیات چې کوم دی د دې څخه چې کوم دی علمي او دینی مسائل راوځي نور آیتونه چې کوم دي هغه صرف پر دې باندې مشتمل دي دا پکې دي چې حسد بنه کوي بغض بنه کوي نفرت بنه کوي میراث د عادي د مور پلار حقوق د عادي تا د 24 غنټې چې تا کوم ژوند دی کاروبار کوي لندین کوي نوکری کوي او خاندانی ژوند کوي د کور ژوند کوي د بار د غلي ژوند کوي د دې حکم د دې احکام د دې اصول د دې آداب د دې طریقې ورته د شي قرآن اصل د دې چې توجه چې عام سړی په دې باندې پوښتنه چې د 24 غنټې ژوند د الله د حکم مطابق څنګه تیر کوم د قرآن اصل ټارګټ اصل سوچ دغه دی بل دا شی دی قرآن چې اوس موږ په دا پوښتنه چې قرآن ویل پکار دی د ترجمه والا قرآن ویل پکار دی د دې لپاره ضروري شی دی چې ته د قرآن د ترجمه والا کاول استاد لغواړي چې ترجمه والا قرآن وګورم بیا اول کوشش دا وکړي چې بقاعده عالم سره خوګر خلک عالمان نس جوړېدل کچیر دام نس کولای بیا په یو د امام مسجد سره محلت زندګي په هغه منی ته ترجمه والا قرآن وای او په ترجمه باندې قرآن ته قرآن وای د روزي ورکو درته وای دوی ورکو درته وای او دغه رقم کچیر دان کدا نس کولای نو بیا د ترجمه والا قرآن بقاعده واخه او هغه ترجمه والا قرآن چې کوم دی هغه روزانه پر بنیاد ګوره کوشش وکړه مختصره اڅ عربي زده لکه طریقه الاسریه صرف و نحو دا رقم هیڅ مقامی چې کوم دغه کتابونه دي دا د مقامی عالم څخه یا د مسجد امام څخه په مدرسه کې وایي بس تاسو چې کچیر ټیم نه بیا هم ټیم نه بیا کوشش وکړئ د ترجمه والا قرآن واخه چې دا ترجمه والا قرآن واخه چې هغه کې مختصره تفسیر ورسره نو د دې لپاره چې کوم دی دوه درې کار ته کولای شي یو دا چې پر یوټیوب باندې هم دا رقم شی ویډیو ستا شو علماء پر دې باندې کار کړی دي چې
د هغه قرآن اوریدلای شي هغه باقاعده هر سپاره هر رکوع هر آیت کوم دی هغه په ترجمه او په تفسیر باندې بیان کړی دی پر یوټیوب باندې چې پر کوم عالم باندې اتفاق دی پرغم دی کولای شي یا د علم خلق څخه د علماء او پښتنه وکي چې دا پلانې عالم چې کوم دی پر یوټیوب باندې د درس قرآن ورکوي او خلق ته ترجمه وایي دا کوم د عالم دی کوم یو ګورم په دې کې عالم بستا رهنمایي وکړي چې کوم عالم ته وګوره. دویم شی دا کولای شي چې د روزانه پر بنیاد باندې چې یو 10 منټه ته وځي پکا 10 منټه چې کوم دی هغه قرآن ته راباس 10 منټه صرف قرآن ته راباس ساعت ټیم چې دلمنځ وکي 10 منټه وځي پکا 10 منټه قرآن ترجمه ته راوباس بهشکه یو ورکو وګوره لیکن په ترجمه یو وګوره په تفسیر باندې وګوره به چې کوم شی ته وکاتي پر هغه باندې کوشش وکړه سوچ پر وکړه فکر پر وکړه یار ما څه ویل خدای زما څه غواړي ایسه د دماغ وجنګو چې د خدای ما څه کومه تقاضا کوي بل شي دی کچيري بیان ته د غواړي چې زه د قرآن عربي مزید زده کوم مفتي البابا صاحب پر دې باندې ډیر ښه کار کړی دی مفتي البابا صاحب ته وګورئ یو کتاب دی قرآني عربي باندې هغه ته پر دې باندې کتلی شي او د دې علاوه چې کوم د ترجمه او د تفسیر کتاب قرآنونه دي په هغه کې دوه قرآن د ټیم ریکمند کوو خلکو ته یو د ډاکټر محمد الدین صاحب تعلیم القرآن دی چې تاج کمپنی والا چاپ کړی دی او دا ډاکټر محمد الدین صاحب چې کوم دی د تعلیم القرآن په نامه چې کوم څه دی دا تاج کمپنی خپل مالک دی دا سړی ډیر په خبره پوه سړی ولداد احمد لاوري صاحب چې ګورو دا مرید پاته سعودي په تصوف په دنیا کې او بل د ټیم د تاج کمپنی مالک مرو د کوم قرآن دی تعلیم قرآن دا تعلیم قرآن چې کوم دی دا د بناتو مدرسې چې کوم د زمر د زنانو مدرسې دغه په نصاب کې بقاعده داخل دي او موږ چې کوم د 200 قرآنونو تقسیم کړو ترجمه ولا هغه تعلیم قرآن ډاکټر محمد الدین صاحب تقسیم دویم تفسیر چې کوم دی هغه د مفتي تقی عثماني صاحب چې کوم دی هغه آسان ترجمه قرآن دی آسان ترجمه قرآن هم ډیر شری په دې کې یو آیات بیا د آیات با مورد ترجمه ده بیا د هغه آیات مختصره تفسیر دی مختصره تفسیر اکثر دي تشریح اکثر ده د مفتي تقی عثماني صاحب چې کوم قرآن شریف دی یعنی آسان ترجمه قرآن هغه ډیر شدي د عوام لپاره د رقم نور ډیر علما هم پر دې باندې کار کړی دي لکه بیان قرآن د مولانا شفیع تانوی صاحب دم ستا بیان قرآن چې کوم دی ډاکټر اسرار صاحب دم ستا بیان قرآن چې کوم دی هغه د مولانا اشرف علي تانوی صاحب دم ستا د نور ډیر علما د چې کوم دی هغه پر دې باندې کار سوی دي هغه ته د خپل مقامي علما او سرپرستانه وکړي چې زما کم تفسیر ویل پکار دی کم ترجمه قرآن ویل پکار دی قتل د پاره ضروري شی دا دی چې د کوم سپاره څخه شروع کوم اصل شی دا دی چې د اول سره چې شروع کړه د پلان مې شروع کړ پر وناس باندې ختم کړ دا زما په نسبت باندې ترغو د شت ترتیب دی ولې دا چې کوم اول سورتونه دي دا ګرځه مکي سورتونه دي په دې کې عقیده توحید پکښې دي عقیده پکښې دي چې دا ټیم د الہاد د حریت دورم دی د پکار د چې اول سره چې شروع کوو په دې اول سره کې بل په دې کې د توحید ډیر باسو دي توحید دی عقیده اخرت دی او اخر نبی پاره کې دا ګرځه پکښې سره بل دا شی دی چې کوم وخت تفسیر قرآن اخی په دې کې به همیشه یو خیال ساتي د قرآن باخي چې هغه به د قرآن عبارت هم پکښې ترجمه هم پکښې او ایسه تفسیر کتا تفسیر ولا او تفسیر هم پکښې کچې داسې قرآن وي چې په هغه کې عربي عبارت نه وي یعنی د قرآن آیتونه نه وي خالي ترجمه دا بالکل ماخه په دې کې غلطیان کېدل شي په دې کې دوکاو پراټ کېدل شي چې د قرآن آیت پکښې او ترجمه پکښې ولا هغه به تر طریقه دغه چې داسې قرآن شریف چې هغه لفظ ترجمه می با مورد ترجمه می او تفسیر می کچیر داسې نه وینو بیا د مفتي تقی عثماني صاحب چې کوم تفسیر قرآن مدرو شوی هغه واخی دا قرآن تعلیم نه جوړي دا شی په ځین کې دا قرآن ته عالم نه جوړي نه تا مجتهد جوړي نه تا مغټ مفتی اعظم درسه جوړيږي بلکې دا قرآن صرف ته دون لار په لاس کوي چې ته د خپل 24 غنټې ژوند د سنت مطابق د الله او د الله د رسول مطابق څنګه تیر کا کچیر تر ولاړ سي قرآن وایا د قرآن ترجمه وایا او په دې سره د خلق سره 20 پیسې کوي پر خلق باندې فتوا لګي ته غلط کار کوي ته بلکې نور په دې کې په گمراهي کې اخته کېدل شي د قرآن دا خبره کولای شي دا خبره کولای شي چې یاره په قرآن کې الله تعالی دا وایي چې غصه بنه کوي حسد بنه کوي بغض بنه کوي میراث خوند تور کوي میراث صحیح تقسیموي دا رقم خاندانی نظام بدار کمی زمرد معاشي نظام بدار کمی سیاسي نظام زمرد بدار کمی قرآن دا وایي لیکن دا رقم چې پر خلکو فتوا لګول تکا پیره قرآن دا وایي تقدیر وځي تکا پیره تپلانه دا چې کوم دی دا ډیر غلط کار دی ولې دا په دې وجه ته نه کولای چې تعلیم یې نه
دا صرف د علماو کار دی، دغه خلق کار دی چې د هغو بقاعده قرآن په عربي باندې ویلي، بقاعده د قرآن دپاره چې کوم 15 علوم دي هغه بقاعده ویلي، 8 کاله 10 کاله 15 کاله په مدارسو کې تیر کړي، هغه کچيري فتوا ولګي، هغه کچيري د قرآن د حدیث مسائل او باسي، هغه هم دا رقم نس کول، هغه هم ډیره غټه مطالعه کوي، بیا دوی پر چا باندې یو چاته یو مسله ورکول شي، یو ترتیب ورکول شي. نو د دې لپاره ضروري شی دا دی چې پر خلکو باندې فتوا بنا لګي. بل شی دا دی یو خدا خبره یا ستا ترجمه ستا عالم نشه جوړېدلی. بل قرآن صرف د واز د نصیحت لپاره راغلی دی، په دې چې ته مسایل نشي راایستلی، دا همیشه دی ته مسایل نشي راایستلی چې ته په دې باندې مسایل لا باسي چې د قرآن سره دا مسله ثابتېږي، دا مسله ثابتېږي، دا رقم دی، دا رقم دی، نه دا مسایل راایستنګ دا ستا کار نه دی، دا صرف د علماو کار دی. صرف ته واز ځینې واخه، ته نصیحت ځینې واخه، ته غور فکر پر وکړه چې کوم د قرآن د 24 غنټې ژوند دی هغه ته کې وګوره، ته کیسې په دې کې وګوره، په دې کې غور فکر ته وکړه. بل دا شی دی بعض خلک دا رقم دي چې هغه قرآن ووایي بیا راولاړ شي، بیا لیکل شروع کړي، خپل د ځان څخه تفسیر کاږي. وایي پر دا خبره باندې لکه څنګه چې اوس ما درته وکړه د قرآن د لیکلو دپاره د تفسیر د لیکلو دپاره 15 علوم ضرورت دی. زه خو دا وایم چې دا کوم علما فارغ دي دا هم تفسیر نشي کړلی تر څو پورې چې دوی د 15 علومو پوره ماهر نه او د مطالعه وسیع نه، د دنیا جهان تفسیرونه نه کتري، د دنیا جهان په تاریخ نه خبر، هر څه باندې نه خبر، ډیر وسیع مطالعه، ډیر غټه مطالعه غواړي، دغه بعد کې تفسیر کړی شي. هر سړی هر عالم هم تفسیر نشي کړلی، چې د عالم د مدرسې فارغ دی هغه هم تفسیر نشي کړلی. دا تفسیر چې کوم دی دا د غټو علماو کار دی چې وسیع مطالعه لري، غټه مطالعه لري، لکه ورته تکي عثماني صاحب غوندې خلک، دا رقم نور غټ علماو خلک دا پر دې باندې کار کولی شي. بل شی دا دی چې قرآن چې تا د 15 علومو سره تعلق نشته، تا قرآن په ترجمه باندې صرف وایه، نو تا ته د حق نه دی حاصل چې ته نور ته په ترجمه باندې وایه. د نه تر ولاړ شي بس کښېنه په کور کې قرآن وغواړئ چې قرآن دا وایي، ګرد خاندان پر ځان سره کښېنئ یا 15 کسان پر ځان کوټه کې خلکو ته وایي چې قرآن دا وایي، د قرآن آیتونه باقاعده ورته بیانوي، د قرآن باقاعده ترجمه ورته کوي، حلقې جوړوي. بالکل تا ته دې شي اجازه نشته، ولې دا ته په قرآن باندې د قرآن علوم ته اثر نشته، ته صرف د ترجمې په ذریعه باندې کار کوي. د ترجمې په ذریعه باندې ته خلک نشته سمجھولی. په قرآن کې ډیر داسې آیتونه شته چې هغه یو طرف ته وایي، یو طرف ته ویول، بل ته یو ته وایي ویول چې هر ځای د کافر ویل دی ویول، نو ته به څه رقم پر خلکو باندې دا خبره ورته کوي، خلکو ته ثابتوي چې بس هر ځای کوم یو کافر یو څوک دی هغه به مشغوله. دا چې کوم دی د قرآن ګهره علوم غواړي، ډیر غټ علوم غواړي، دې لپاره چې کوم دی ته وخلکو ته تفسیر مو وایي، صرف خپل ځان پرې محدوده کړه. دا صرف د علماو کار دی چې خلکو ته تفسیر وایي، ولې ځکه چې هغه باقاعده ټیم تیر کړی دی. که ستا هم زړه غواړي، ډېر شوق لري چې زه خلکو ته تفسیر ووایم، زه خپله تفسیر ولیکم، بیا دې خدای راوله لاړ شه په مدرسه کې داخله واقع باقاعده 11 کاله 15 کاله تعلیم حاصل کړه، بیا راسه بیا خلکو ته ترجمه هم کوه، بیا خپله هم ترجمه لیکه، بیا تا ته بالکل اجازه ته ولې تا چې کوم تعلیم غواړي هغه تعلیم تا زده کړي. موږ خواست کوو خاص کر د عوامو څخه هغه دا خواست کوو چې یاره زموږ په معاشره کې په مساجدو کې عموما د صرف قرآن شریف پروت دی، ترجمه والا قرآن نه، مختصر تفسیر والا قرآن نه، کور ته موږ قرآن شریف راوړو وظیفه پر کوو. پکار دا دی موږ عوام ته دا خواست کوو چې کم څوک په خپل زکات کې، په خیرات کې، په مسجدانو کې، په مدرسو کې یا په خپل کور ته قرآن شریف راوړي، باید چې د دې بعد موږ د ترجمه والا قرآن راوړو، د تفسیر مختصره تفسیر راوړو، د آسان ترجمه قرآن د مفتي تقی عثماني صاحب دی، دا په مساجدو کې کښېږدو، دا کورو ته راوړو، دغه رقم د موږ رقم الدین صاحب تعلیم قرآن په مساجدو کې کښېږدو، کور ته راوړو، عوام ته تقسیم کړو. دا زموږ د مجلس مختصره خلاصه ولا ما واستي مخ ته کښېږدوله. موږ کوشش کوو چې هر قسم گفتگو موږ وکړو، چې هر قسم مجلس موږ وکړو، اغوستي مخ ته شیر کړو.